دا پښتانه ډېر روان دوی به دې زړو مولیانو ته داسې لږ کم کتل، کم به یې کتل، او دې مولا او دې میا له به چا لور نه ورکوله. وایي دا مولا دې نه ورکوم وله لور. یو خو دا چې مولیان داسې بدرنګه بدرنګه، نظام الدین څه شو د دغه بچې نو یو خو دا چې دې خوا نه شه، یو خو دا چې مولیان داسې بدرنګه بدرنګه پرتوګ به یې د زیړې لټې اچولې او زیړ شین به یې ورسره کمیس اچولې او داسې سقاپټي سقاپټي به د اړه مولیان نه مراد دوی امامان نه یادوم، ښه دا د جومات خونان یادوم او پټکې به یې والې او درې څلور سپږې به په پټکي کې ګرځېدې او جامو کې زیړې پیاړې پردي خیراتونه مې خوړلي نو چې چا به ورته وایي د مولا له لور ورکوي، د مولا له لور ورکوم خدایه تا وګوره لور مې دا مولا ولیده بړه به شي غواړې. او چې کله نظام الدین قاري غوندې ښایسته مزېدار پوهېږې نو چې هغه هسې جینکې وویني نو پلار ته وایي هغه دا جمال الدین مو د هغه زوی له مې ورکړه مې ډېر خوښ شوی دی ګورې چت مې کړې ښه بچیا هسې دې پوسټونه کول پلار له دې زړه چاولې و. هلکه وایي څوک؟ هلکه وایي روح الله قاري صاحب غوندې ښایسته مزېدار ځوان. نو مولیان نن سبا الحمدلله څه شو ښایسته شو، زه اوس پاڅېږم مولیان ښایسته شو مزېدار شو. نو چې ښایسته شو مزېدار شو نو د جینکو خوښ شو، نو چې د جینکو خوښ شو نو ښځې ډېرې شو. پخوا به د مولیانو دا چلونه کول خو اوس ختم شو، یو ورکوټې غوندې پچې غوندې به یې ځان سره ساتي. نو دا نه دا پچې د دې لپاره نه وه چې ګورې نیم ختم وخورې او بیا هغې کې نیم راواچوې. ګورې ښه ما څنګه سره یو کلي کې یو ملا صاحب و په شرم دی او شرموز کله چې به یې ختم وخوړه مټیان به یې وخوړل نو بیا به یو چوکړی غوندې ساتلې وه یو ورکوټې غوندې بوتکې هغې کې به یې نیم ور واچول. موږ به ویې خدای دې غرقه دا خلک به څه وي چې د مولیانو چېرته مټیا شکر دی هغه مولیان الله هغه مولیان الله ته اوس پاک ښایسته ښایسته مولیان وي. ګورې پوهېږې که خبره به زه ځای ته وړم پخوا به دا زاړه مولیان صاحبان نو